الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 50 50 آیات اخیرے نیم آیات نیم آیات تشریح ورن سے ہوا. وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. کہ دستا قبولتیاو نکا نپوشا کہ دای تابعداری کئی د خپل خواہشاتو. اس نننے سبق آخری نیم آیات 50 ومن اضل ممن اتبع هواه او سوک تے ډیر گمراہ ومن او سوک تے اضل ډیر گمراہ ممن دا چانه اتبع تابعداری کئی هواه د خپل خواہش بغیر هدن بغیر د دلیل نه بغیر هدن بغیر د قرآن نه بغیر هدن بغیر د سنت نه د ہدایت قرآن کی اتل اسمانی کئی پا اتل اسمانوں بانے ہدایت قرآن کی رضی اور دور تفسیر کی داغی تفصیل ہم گکو پاہی بانی تایدات راڑو پہارا مانا بانی یو دعا دری سلور تایداتی. نو اللہ ہوئی دا دیر گمراہ دے ومن اضل سوک تے دیر گمراہ ممن دا چانا اتبع هواہو دے تابعداری کئی دا خپل خواہشو بغیر ہدن بغیر دا ہدایتنا بغیر دا دلیلنا بغیر دا قرآننا بغیر دا سنتنا خپل عقل پکی استعمالی. داسی سڑے چی آغا دا اللہ تقسیم بانے صبر نہ کئی دا اللہ حکم نہ منی نبی علیہ السلام طریقہ نہ منی نو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. دا سڑے ظالم دے ایزان سر ظلم کئی ایزان سر زیادے کئی دا سی سڑی تا اللہ بیا توفیق نور کئی چی آغا دا اللہ حکم نہ منی دا پیغمبر حکم نہ منی خپل عقل استعمالی خپل خواہشات وزیدی نو اللہ وی دا سرے دا دیر گمراہ دے او دا سی سوڑی تا اللہ بیا اللہ نہ سمئی توفیق والا نور کئی اگا دا کی انابت نی دا کی طلب نی دا کی مین نوی دا کی شوق نوی دے خپل خواہش پسیدی اللہ و تیو سوئی او دے بل سکئی دا سے سڑی تا اللہ توفیق نور کئی. قرآن کریم بیاد دی تفصیل کئی چی خواہشات بسی زوگ دی دائی تفصیل کئی القرآن یفسرو بعضو بعضا ومن اضلو او سوک تڑیر گمراہ ممن دا چانو ممن اتبع هواہو دا چانا چا تابعداری کئی دا خپل خواہش خپل خواہش پسی چیزی چیزلو والا سوئی نو آکئی اللہ وی
د دنیا دا ژوند ما تقسیم کړی دی او دا هر سړي مزاج دا ما ته معلومو نو الله داغه هغه عمل ولیکلو چې زه دا انسان پیدا کوم دیو تابعدار وي دیو نافرمانی دیو جهنمی وي هغه د عمل ته ګوري نو د په عمل باندې فیصله وکي نه چې موږ سکو نو هغه ولیکلو او الله بیا سړی ته اجازه ورکړي دی چې الله تابعداري کوي او کنه کوي نه عقل استعمالي او کنه د الله او د پیغمبر په طریقه باندې دي چای ولا سویلی نو هغه طریقه باندې دي نو چې خواهش پسې دي او عقل استعمالي خپل دا الله د قانون دای پاسداری نه کوي د نبی اسلام د طریقو پاسداری نه کوي داریه چې نو داریه ته ځکه دار زمانی ته وایي داریه وایي دا ارس په خپل اتوماتیکلی چلیږي دا نور اوس په وینا په خپل چلیږي راخیږي او ورځيږي او بیا اعتراض کوي چې الله موږ له تقدیر مقرر کړی دی بیا نه تاسو ولې کوي دا څنګه ده انسانان الله پیدا کړی دي الله ته پته او الله عالم الغیب دی چې زبر انسان پیدا کوم دیو تابعداري کوي دیو نافرمانی کوي نازم تابعداري او نافرمانی هغه اولی کلا او بیا قاعده او ضابطه او رابطه ایله قران کې بیان کې نه الله چې څو خپل خواهشات په زیږي نه ډېر ګمرا دي ومن ظل سوک ډېر ګمرا ممن دانچانو اتبا هوا اتابع د خپل خواهشو بغیر ودم من الله بدل الله طرف دا الله نو بغیر هدن بغیر کتاب دا الله نو هدایت اتل اسمانی وی هدایت دا قرآن نومم دی یو کم دی سمجھ پارا کی سورۃ الجن کی کله چې پیریانو قرآن اوریدو نو ای اول آیات کی وی انا سمعنا قرآنا عجبا پیریانو ایمون قرآن وردلو عجیب کتاب دے سنگ عجیب دے یادی الر دے لارخی اصلاحتا و آمنا بے ایمان رب دے باندے بیا دیا لسمایت کی بیاوی پیریان وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ او یقینا کله چې اوریدلو قرآن هدایت د قرآن دی اول وته قرآن وای ان سمعنا قرآنا عجبا بیا ته هدایت وای وان لما سمعنا الهدى او یقینا کله چې اوریدلو قرآن آمنا بنعمت لنګ په قرآن باندې ومن ضل سوک ډیر گمراه ممن داشانو ممن اتبع هوا دا چانا چا گمراه دے دا خپل خواهشو چا گمراه دے دا خپل خواهشو پینی سمجھ پارا سوری جاسیہ سورۃ الجاسیہ پینی سمجھ پارا کی دو ذلی ہوئی یو ذل اتلسم آیات کی ہوئی جاسیہ ثم جعلناکا علی شریعت من الامر فاتبعا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك بأقدلهم تعالى ولا شريعة من الأمر ويواضح هذا الدين فاتبعان تابعداري وكذا واضح الدين شریعت کی مدتار سے مقرر کری بنیاد دائے قرآن دے قرآن کی مدتار سے ویلی دی فاتبعان واستابداری وكذا قرآن تابعداری وکړه شریعت دي کار سره واضح دي شریعت واضحه شریعت من الامر واضحه د دیننا شین ریان کې واضح ده معنا د وضاحت ده وتابعان تابعداری وکړه قرآن تابعداری وکړه شریعت
ولا تتبع او تابعداري مکوا اهواء الذين د خواهشاتو نا کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي دی لا يعلمون چې نه پوهیږي دی بیمار ډاکټر ته سړی بوزي او له دوی ورکی خو دوی جوړول نه کوي جوړول الله کوي دا یو سبب دی دا یو ذریعہ ده چې جوړ نشي نو دی نه ډاکټر نه ګیله کولای شي چې ما ته دونه پیسې درکې دونه فیس مې درکو او اپریشن نه کامیاب نشو بیمار مړ شو دا مړ کول او ژوند کول او روغول دا د الله کار دی دا اسباب استعمالول دا انسان په دې مکلف دی چې ته اسباب استعمال کا واده وکړو بیا زوی غواړه بچي غواړه لور غواړه چې واده دې کړې نو زوی نشي هوسي اسباب استعمال کا او بیا نتیجه الله باندې وسپاره نو الله وی د خواهشاتو تابعداري مکو ولا تتبع او تابعداري مکو او الذين د خواهشاتو نا کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي لا يعلمون چې نه پوهیږي او زیات خلک دنیا کې نه پوهیږي د جون په مقصد نه پوهیږي د الله په قانون نه پوهیږي د الله په توحید نه پوهیږي اور بسیش په اجتماعات کې بیا سورې جاسیه کې وایي ولکن اکثر الناس لا يعلمون او لیکن زیات د خلقونو لا يعلمون نه پوهیږي په قرآن باندې نه پوهیږي په دین باندې نه پوهیږي د الله په قانون باندې او بیا خپل عقل استعمالوي چې څو تزلو وي نه هغه پسیږي او قرآن کې یو لس کم سلزله الله وایي چې ډېر خلک نه پوهیږي او لږ پوهیږي ډېر خلک نه پوهیږي سورې روم کې اجتماع سپاره کې شپږم آیات کې ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون او لیکن زیاد د خلقنا نه پوهیږي په قرآن باندې نه پوهیږي په دین باندې نه پوهیږي د ژوند په مقصد باندې يعلمون کته نه پوهیږي نو دا خیال خلق شستا نو بیا الله جواب کوي الله له پتو چې دې بده اعتراض کوي چې دا خیال خلق دي او نو الله وایي په دین باندې نه پوهیږي او په دنیا پوهیږي علمون ظاهرا من الحیات الدنیا پوهیږي په ظاهري ژوند د دنیا باندې چې د دین خبر راشي نه پاغي نه پوهیږي لکه پاغي ځان نه پوهیږي او چې د دنیا خبر راشي پاغي باندې بیا دې خو پوهیږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ویږي په ظاهري ژوند د دنیا باندې وهم عن الآخرة هم غافلون او دای دا کار د آخرت نو دای دی غافلو دای دی ناخبرو او سورې جاسیه کې بیا دویستم آیات کې وایي سورې جاسیه 25 سپاره آیت نمبر 23 دویستم افرأیت من اتخذ الهه هواه وظله الله على علم نور افرأیت آیا وینیتا آیا خبرتا من پانچابانی اتخذا چنیولی دیلاو مددگار خپل هوا خپل خواهشا وظله الله على علم او مور د گمراهی لګولې الله په د باندې سره د علم ددنو د عمل د وجنو د عمل د سره چې الله ولا فضل مو لګي وختم على سمعي امر والد الله په غنو د باندې په سبب د مندنو وقلبي امر والد الله په زړه د باندې په سبب د مندنو وجعل على بصري غشاوة او ګرځولي په سترګو د باندې پردي په سبب د عمل ننو او دانګي نبی اسلام تعالی وایي سورہ بقرہ کی آیت 120 کې یو سلسله آیات کې ولئن تمات هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله
من ولی ولا نصیر. سورہ بقرہ آیت 120 ولئن اتبعتم نبی علیہ السلام تعالی وی ولئن اتبعتم کچری تابعداریو کیتا اهواءهم دا خواهشاتو ددی دا خیالاتو ددی بعد الذی پس دا غینا جاک من العلم چرایتا تد علمنا ددی دا خواهشاتو تابعداری مکو ددی دا اعتراضونو پروا مکو دی با اعتراضونه کوي دی با پتا باندې اعتراض کوي په نبی اسلام باندې دا اعتراض مکولو چې دا قران په بل څاولې نه راغلی پیغمبر غوندي انسان باندې اعتراض کوي سورہ زخرف 15 سپارہ آیت نمبر 31 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا اي بدعي ويل بدعي لولا نزل هذا القرآن ولن نازلی کدا قرآن على رجل فانسریبانی من القريتين ددو کلو عظیم لیونا طائف کے لوی خلق دی مکہ کے لوی خلق دی ای باندې دا قرآن ولن راځي په نبی علیہ السلام باندې اعتراض کولو نبی علیہ السلام تعالی وی سورہ بقرہ آیت 120 کې ولئن انتمت او که شریطا ملاریو کیتا دا خواهشاتو دنی بعد اللذی بعد آغینا جاکا چراغیتا تا من العلم دا علم دا قرآن نا مالکا نبوی تالا من اللہ طرف دا اللہ نا من ولی ولا نصیر سوک دوستا او نا امدادی من ولی ولا نصیر سوک دوست او نا امدادی سوک دوست او نا امدادی دارنگی سورہ مائدہ کی آیت 48-49 کی ہوئی خواہشات پس بنزی دا اللہ کتاب دا اللہ قانون دا نبی علیہ السلام طریقے پدی پس بزی چی اللہ پیغمبر سویلی دی اب منی سورہ مائدہ آیت 47 حوصلتم دا آیات آخر کی ہوئی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ولا تتبع تابعداري مکوا اهواءهم د خواهشاتو ددی اما په داغینو جاءك من الحق چراغ تا ته حق راغ تا ته قران بیا ورپسې آیت 49 کې وایي سورہ مائدہ وانکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم آیاتینونک ام بعض ما انزل الله الیک وانکم فی سلکا بینهم پمن ددکی بما پا کتابان انزل الله چلے گلے دی اللہ ولا تتبع اهواءهم او تابعداری مکان خواہشاتو ددی وحذرهم او اویر ودی لرو یا اویرگ ددینا آیاتینوک چکن کیوانا چین تالرو ام بازی ما بازی داغینو انزل اللہ الیک چرا لگلی دی اللہ تاتا وانتو اللہ پس کسی ووڑی دندئی فعلم نو پویشا انما یرید اللہ یکنن خواری اللہ ایسیبان چور سیگی دیتا عذابا بی بازی ذنوبیم وسواد بازی دگناونو ددئی وان کثیر من الناس او بیسکا زیاد دخل کنا لفاسقون خامقا نافرمانی کون کی دیدہ اللہ دانگی سورہ مومنون اتلسم اسپارہ آیت 71 یو آیے مگوری اتلسم اسپارہ سورہ مومنون آیت 71 یو آیےم وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ کچری تابع شوی اهل حق اهواءهم د خواهشاتو ددوی لفسدت السماوات والارض خاصا خراب شي په اسمانونو ازمکا ومن فيهن او هغه سوچ په دې ځمکه اسمانونو کې دې خواهشاتو په سمجا دانګي سورې روم کې آیت 29 یو کم دې سم کې وایي بل تبع الذين ظلموا
اهواءهم بغیر علم ومن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين بل اتبع الذين ظلموا بلکې تابعداري کسان چې ظالمان دي ځان سره ظلم کوي ځان سره زیاتې کوي نو تابعداري کوي دی اهواءهم د خواهشاتو دي بغیر علم بغیر دلیل دلیل وسرنی اگر استعمالی فمن یادی نسوکتے فمن یادی سوکتے چلار بوخی منان چاہتا ظل اللہ کہ گمراہ کریوی اللہ و سبب دا عمل لنا دانگی سورہ فرقان کی آیت 49 یوکم پنزوستم سورہ فرقان نولسم سپارہ آیت 49 یوکم پنزوستم آیت 43 دریسم آیت 43 دریسم ارائیتو من انتخذ الہو ہوا افانتا تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ارائیتا ایوینی تمناسو کتا والا چینی ولید الہو خواہش پلا ہواو الہو مددگار پل ہواو پل خواہشاو چیزلو تسوئی نو بس آگے تا صحیح ہوئی دا اللہ خبری تا سوچ نہ کئی قرآن تا سوچ نہ کئی نبی علیہ السلام خبری تا سوچ نہ کئی دا اللہ دا پیغمبر خبری رسول نہ کھو چیزلو تسوئی نو بس آگے پس روان دے آلوئی ارائیتا ہے وینیتا مناسو کتا دا چینی ولد الہو مددگار پل ہوا پل خواہشاں اور نبی علیہ السلام فرمائی کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی تاسو کے آریو دخپل کور سپن کے دے رائی دے مشر دے اگر نبا دخپل کور بارا کی تفوس کی اگر سپن کے ہوئے امیری انوی مشر انوی سردار انوی سپن کے ہوئے ذکا سپن کے چگڑے سرائی نو دا گڑی ټول سمې نیوي یو خوا منډه کې بل بل خوا منډه کې یو خوا بل خوا منډې وای پردو پټو تا نو دا سپون کی سره کوته کی نو کله ځمکې لرو بغي کلاسې توراتو کی آ چوکا نړۍ اګړه یری لالوی کنده کی پدې کې هر قسمه ګړي سبا کې اصلی وی روانی وی مالک په اشاره او سب کیا خوا دی خوامنډي وی نو رائی ځکه وی کلکم رائی تاسو کې هر یو د خپل کورس پون کې دی او دا مامورین دغه مثالې د ګړو سره ورکو کا کور وی کا کلی وی کا جماعت وی مامورین مثالې ګړو سره ورکو چې ګړو کې بهر څنګه ای او تا کوتک پوګاونی سا چوکاونی سا او څنګه چې شون کې خپل غړي سره پردي پټینه منې کوي دا سي حفاظت کوا یارو کلا شون کې چې کله غړي تذکرو بغي کله ځمکه ترو بغي کلکم راین و کلکم مسئول تاسو کې هر یو د خپل کور د خپل کلی د خپل جماعت رائی دې شون کې هغه نه د خپل رعیت باره کې تپوس کوي نالوی دا ډیر گمراه دي چې څوک خپل خواهشات وبزيدي ومن ظلنا څوک ډیر گمراه ممن ممن تبع هوا دا چانه چې تابعداري کوي د خپل خواهشات بغیر هدن بيد دلیل نو بيد هدایت نو بيد قران نو او دا طلب او انابت دا سړي کې خپل وي ہر انسان کے اللہ یو خپل شوق اچولے ہر انسان کے اللہ یو خپل شوق اچولے دے پاگی پسروان مونگ بانی پلار سبق نه دی ویلے تربیت کڑے چی سمر داغا داکتو نو آغا مر تربیت کڑے دا نو چی زمگا تربیت نه کڑے دکا ہر یو پلار دا بچی تربیت کئی چی داغا سمر وسی
څومره داغه عقل کار کوي کوم چې هغه ته خخ کاری. نو هر یو پلار د بچی تربیت کوي. نو والدینو زموږ تربیت کړي دي، اعتراض پې نه کوو، الحمدلله دعاګانې ورله کوو چې الله پاک مغفرت نصیب کړي، الله درجې بلندې کړي. خدا مونږ چې په کومه ځکه هر یو مور او پلار د بچی خیر خوایي لټوي. بیا بچی چې نو داغه یو طرف ته رجحان وي. بعضې خلک داسې چې مور او پلار مدرسو کې داخل کی سبقونه پې ووایي دیني، خو د هغه شوق دین سره نه وي، نه دنیا طرف ته روان شي. بعضې خلک یې هغه مور او پلار پې د دنیا کارونه کوي، سبق وایي، خدای دین سره شوق کوي، نه په دین په روان شي. الله دا یو انسان یو مزاج جوړ کړی دی، د دنیا نظام په دې چلی. دا چا لکه د زمیندارۍ شوق چولې، د چا ځکه یو د چا بل یو زمیندار یو ډاکټر دی، بل انجینیر دی، بل ترکان دی، بل ګلکار دی، بل جولا دی. دا تقسیم کړي په دې د دنیا نظام چلی. څوک یې مالدار کړي دي، څوک یې غریبان کړي دي. او بیا هر یو سړی طلب کوي. انسان الله مکلف کړی دی، مکلف دی، دی به اسباب استعمالی. تا اسباب استعمال کا او بیا فیصله الله باندې پرېږده. فیصله بیا د الله ده، خو د انسان په نیت باندې په ارادو باندې الله فیصله کوي. نو انسان ته اختیار ورکړی که یو خپل سړی اوچتولی شي او دویمه نه شي اوچتولی. بیخي به اختیار هم نه دی، ټول اختیار هم نه دی ورکړی. هر یو مور او پلار د بچی تربیت کوي. نوح علیہ السلام دی هغه د بچی تربیت کړو، پیغمبرو. او د نوح علیہ السلام داغه درې زامن شو، ناغی خبره ومنله د پلار. ناغی قرآن داغی صفت کوي، داغی ښځې وې درې، ایم د نوح علیہ السلام د سخر خبره ومنله. درې زامنو حام سام یافس، ای د پلار خبره ومنله. او یو زوی او کنان هغه ونه منله. پلار ورته بچې راځه ناسور څه زما خبره ومنه، او ته ستا خبره نه منه. هغه ته سیلاب به راشي، ډوب به شي، وایي زه به دې غر ته وخېږم. پلار سره بحث شروع کو، د هغه ذهن کې یو څه، پلار یې بل څه وایي. سیلاب رالو، هغه پکې تباه شو، هغه پکې ډوب شو. نوح علیہ السلام او د بچی تربیت کړو. پلار یې تربیت کوي، پلار ورته اصلاح کوي. او زوی کنان هغه خبره نه مني. وسره د هغې نوح علیہ السلام بیا الله ته څه وایي؟ الله ته وایي الله زما دا بچی بچ کا. هغه د پلار زړه چې دی، هغه د پلارګیرۍ مینه هغه په زړه کې وه. نوح علیہ السلام الله ته وایي ونادى نوح ربه وقال رب ان ابني من اهلي. الله زما بچی دا زما بچی دی، زما د اهل نه دی. نو الله ورته وایي یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام دا ستا بچی ځکه نه دی چې ستا کمیشن نه پاګې دی نه دي، ستا خبره دی نه مني، ستا په طریقه دي. هغه درې ستا زامن دي، حام سام یافس، ای ستا په طریقه باندې دي. نو کنان خدا نوح علیہ السلام زوی او، خو الله ورته چې اهل نه دی، ستا په طریقه باندې نه دي. خو بیا هم پلار ورته سوال کوي چې الله زما بچی بچ کی. الله دا زما بچی دی. الله ورته ایستا زوی خو دې ټیک تا، او انه عمل غیر صالح، عمل نیک نه دی. نو فلا تسأل ما ليس لك به علم. مانا مغواړه د لپاره سوال نه مکوا. نوح علیہ السلام ورته الله ان ابني من اهلي، زما زوی زما د اهل نه دی. ابراهیم علیہ السلام داغه پلار مشرکو، پلار لپاره دعا کوي چې الله زما پلار دته هدایت وکړي، الله دې موحد کړي. او چې کله په شرک باندې مړ شو نو بیا ولا دعا نه وکړي. کله به پلار خلافي، کله به زوی خلافي، کله به خزه خلافي. نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام خزه مشرکان وي، کله به خاون خلافي د خزه. آسیه بی موحد وا، فرعون د خدای دعوه کړی وا،
کله به ترونه خلافي د نبی اسلام ترونه خلاف ټول ابو طالب د نبی اسلام تر خلاف او خدمت کولو ابو جهل د نبی اسلام تر خلاف او خلاف کولو ابو لهب د نبی اسلام تر خلاف او خلاف کولو نو قران کریم دا تاریخ ذکر کوي نبی اسلام دا تاریخ ذکر کوي چې تاسو بجون کې دا ټول حالات راځي او بیا نبی اسلام او خلاصه روخلا کلکم راعن و کلکم مسئول تاسو کې هر یو د خپل کور شون کې دی راعي دی او دا رعیت د ګړي دی دې مثال د ګړو دی څوک په یو خاطرتي څوک په بل خاطرتي شون کې چې دی هغه د کندک حفاظت کوي هغه اخو دې خوانه پریدي نه لوي چې خواهشات پسې د خواهشاتو تابعداریو کا نو دې گمراه شو آیات سر نوې پورا وَإِلَّمْ يَنْتَجِيبُوا لَكَ پس کچره دې قبول کاو نه کنستاو فالم نو پویشا یا خکلکشا انما یقینا یتبعون تابعداری کوي دی او د خواهشاتو خپلو ومن ضل سوک تیر گمراه ممن اتبع هواو ممن ناچان اتبع چه تابداری کئی هواو دا خپل خواهشو بغیر هدن بید دلیلنا بغیر هدن دلیل وسرنی بغیر هدن بید قرآن نا قرآن با انسان نپوئی بغیر هدن بید سنت طریقونا لیکن قرآن ہدایت توئی ہدایت دا قرآن نوم دے ہدایت حدیث توئی خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام طریقے ومن ضل سوک دیر گمراہ ممن چنے تبا ہواو چرے تابیر د خپل خواہشاو بغیر هدن بغیر دلیلنا بغیر قرآننا بغیر سنتنا من اللہ طرف دا اللہ نا نبی علیہ السلام خبر امزان ندی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی علیہ السلام ځان خبر نه کوي سورہ نجم کې درې آیات کې وایي نبی علیہ السلام ځان خبر نه کوي الله ته وحی کوي قران وحی جلی کار وحی حدیث نبی علیہ السلام وحی خفی پټ وحی ځان خبر نه کوي بغیر ودم من الله بیر دلیلنا طرف دا اللہ نو بیر کتابنا طرف دا اللہ نو تابداری کئی نا خواہشو قرآن نا بغیرو حدیث نا بغیرو دلیل نا بغیر من اللہ تا طرف دا اللہ نو ان اللہ بشک اللہ پاکو لا یاد القوم الظالمین توفیق نو کی قوم ظالمان ہوتا چی ظلم کئی دا ظلم گانی مانی ظلم کئی شرک کئی ان شرک لظلم عظیم شرک نے ظلم نے شرک کئی نو اللہ شرک پریدین اللہ والا توفیق نو کئی زیادے کئی زان سراؤ دا اللہ دا حکم نا خلاف کئی دا نبی علیہ السلام دا طریقے نا خلاف کئی دا زان سر ظلم کئی زان سر زیادے کئی او ظالم زان درجہ کمی ظلم پمانا کمی زان درجہ کمی ان اللہ بشک اللہ پاکو لا یاد القوم الظالمین توفیق نو کے قوم ظالمانو تا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین